السلام علیکم ملګرو. په اټک په جیل کې د عمران خان سره خپل وکیل 2 غنټې ملاقات کړی دی. په هغه ملاقات کې عمران خان خپل وکیل ته څه ویلي دي. بل طرف ته په اټک په جیل کې د عمران خان سره نور څومره قیدیان بند دي او بل طرف ته د اټک په جیل کې نور کوم سیاستدانانو وخت تیر کړی دی، قید شوي پکې دي. نو دا ټول معلومات در سره شریکوم په دې ویډیو کې. ویډیو د اخیره پورې وګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ. عمران خان سره خپل وکیل 2 غنټې ملاقات کړی دی. په هغه ملاقات کې عمران خان ته ډېر سهولیت نشته. عمران خان ورته ویلي دي چې زما سره ماته یوه بنګه لګېدلې ده او زما سره یو قرآن مجید را سره دی. دا قرآن مجید کې زه تلاوت کوم. زما چې کله وخت نه وړي په جیل کې نو زه تلاوت روانم او زه خپل زړه ته سکون ورکم او زړه په قلار کم او خود تلاوت وکم په قرآن مجید کې. نو عمران خان وکیل ته ویلي دي چې مرګ مې خوښ دی خو غلامي مې خوښه نه ده. زه غلامي د چا نه کوم. په جیل کې دې مړ شمه خو غلامي به د هیچ چا هم ونه کمه. د اټک په جیل کې شاه محمود قریشي په جیل برو تحریک چلی. په هغه وخت کې شاه محمود قریشي هم وخړولې دي. نواز شریف پکې هم وخړولې دي. زرداری پکې هم وخړولې دي. بل طرف ته نواز شریف پکې په اټک په جیل کې هم وخړولې دي. او د عمران خان سره د اټک په جیل کې اوس 805 کسان په دغه کې قید دي او هغه گرفتار شوي دي. او دغه جیلیان چې دي کوم قید چې دي 805 کسان هغو پرون ټولو د عمران خان نارې والې چې عمران خان زنده باد او عمران خان زنده باد. اوس د عمران خان د اټک د جیل نه اډیاله جیل ته درخواست شوی دی چې عمران خان د اډیاله جیل ته واپس منتقل شي. اټک جیل ډېر سپا جیل دی. په اټک جیل کې کمرې هم ډېرې لنډې دي. عمران خان خپل وکیل ته ویلي چې زما دا کمره ده، په دې کې زه چې سجیده لګوم سجیده نشم لګولی، خالي د ملا سټیکر پکې کېږي. پرون باران شوی دی. په اټک کې ډېر باران شوی دی. د هغه بارانه اوبه هم ماته راغلي دي. نو په دې جیل کې ماته ډېر سهولیت نشته دی. نه ورته ټي وي لګېدلی دی، نه ورته ای سي لګېدلی دی. لکه بس چوپ چاپ ناست عمران خان. او عمران خان خپل وکیل ته ویلي دي چې په ما یې پرون دال خوړلي دي. زه هر څه خورم که ساګ او که څه خو زه د چا غلامي نه کوم. مړ دې شم خو بس د دې دنیا نه به لاړ شم خو د چا غلامي به ونه کړم او زه به زر تر زر رها شم او د دغه پیډیم والا سره به مقابله کوم. نو د عمران خان لپاره ټول دعاګانې غواړي چې عمران خان زر تر زر رها شي. په عمران خان کې غلا نشته دی. تو شاهاني چې کوم کیسونه دي هغه نه هر یو خپله هر څه وړي دي. مریم نواز چې ځان له ګاډي وړي دي، نواز شریف چې ځان له وړي دي، زرداري چې ځان له وړي دي. خو چې عمران خان چې یوه ګړۍ ویوړه نو څه وشو. نو عمران خان یې د ګړۍ په کیس کې نیولی دی. انشاءالله په های کورټ کې کیس درج شوی دی او سبا به انشاءالله بیا درج کېږي. نو عمران خان به زر تر زره رها شي. یو کتلو یو جهان مننه. ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک فالو کړئ.